وخت کې دا فیصله وکړه چې زه تحریک انصاف پرېږدم او دې وخت کې زه هېڅ قسمه زما د پارټۍ ماټۍ څه دغه نشته خو دې وخت کې زه تحریک انصاف نه استعفا ورکوم او بالکل بس خاموش کېنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یو خو اختروي به ستا شکریه ادا کوم چې ته ما دا خبره په شارټ نوټس باندې رالې په دې لږ وخت کې مونږ په دې ګنټه یوه نیمه کې دا خپل رشته دار ما راغونډ کړه دا خاندانو او د دې نه مخکې څه پروګرام نه و داسې چې ګنې یاره مونږ یا څه ټیم خو یا دغه خو بس په یو ګنټه کې ما دوی ته خپل دغه وکړو او شکر دی مونږ ټول قوم په دې یو ځای باندې په دې جاباد کې او مونږ تقریبا دلته څه 40 کورونه او دغه شان او مونږ په دې تقریبا په ګنټه کې مونږ دا دغه وکړو دا ټول خاندان ما راغونډ کړو. باقي علمزی بومرزی د خدای پاک وبخي د هغه سره مونږ ډېر ښه مینه و ښه محبت و د هغوی مونږ سره ښه مینه و ښه دغه دوی په مونږ د شیرپو خان سره په پارټۍ کې بیا دوی شیرپو خان پارټۍ ته راوړېدل مونږ هم ورسره دا خبره دغه بیا دا خبره دی زمونږ پارټۍ ته راوړي دا به ووایو د افتاب خان پارټۍ ته راوړېدو بیا و هغه دغه چلېدو که نه پارټي دغه لپاره سیاست چلېده مونږ هم دغه کوو دوی به هم خپل دغه کوو هم دوی دپاره به لګیو مونږ به خو چاله به هم خدمت کوو یا به هم صدقه و دوی ته به کېناستو هم د دوی لپاره به موډ پیدا کوو هم دوی به هم دا هم کوشش و چېرې دوی لپاره زه څه ملګري سیوا شي د دوی پارټي پې دوی پې مضبوط شي دغه شي هغه را روانه وه خبره علمزی بومرزی پکې شهید شو وفات شو د هغې نه وروسته یې نور دارونه دغه شو دوی سیاست شروع کړو نو دوی سره مونږ بیا خبره وو دغه خبره اټي پاټي به مو ورسره کوله بیا دوی پکې هغه خبره وخت تېرېده دوی پکې فیصله دا وکړه چې یاره مونږ تحریک انصاف ته ځو که نه نو مونږ پسې هم سوال جوابونه دغه وکړه چې راشه دغه شان څه مشوره کوو دغه کوو مونږ ورلو مشوره دغه چې یاره مونږ دغه شان چل کوو ستاسو څنګه رایه ده مونږ ویل چې یاره بس ټیک ده چې تاسو کومې پارټۍ ته ځئ مونږ درسره یو مونږ در سره ښه کلک ولاړ یو شانه بشانه او مونږ ورسره په یو وخت کې نه ترې رستو شوي یو نه ترې دغه شوي یو که نه نه څه ړلم یره راغلی نه څه بل څه داسې دغه راغلی ده خو مونږ دوی سره ښه کلک ولاړ یو ښه اټي پاټي مو ورسره کړی باقي دوی تحریک انصاف ته چې ووړېدل مونږ هم ورسره لاړو زه ورسره لاړم زما ټول قوم ورسره ووړېد زما په وجه ووړېد دې پارټۍ ته دوی کله چې الیکشن وګټو او دغه یې وکړو د تحریک انصاف د دغه نه د پارټۍ نه نو دوی لاول په خپل تقریر کې هم دا دغه وکړو قوم ولاړو داسې خلک چېرې دا موږ له داود خلکو نه یې راکړي د عمران خان له خلکو ورکړي که نه دا د عمران خان ووټ دی او عمران خان له خلکو ورکړي نو په هغه دغه باندې دوی لګیا دي اوس باقي مونږ په خپل ځاني په خپل دغه مونږ پوه شو چېرې دوی د عمران خان سوچ دی دا مطلب دی چېرې بس دا خو د عمران خان ووټ ته خلک ورکوي کو چاله کار کوي او کو نه کوي کو چاله دغه ورکوي ترجیح ورکوي او کو نه ورکوي خو خلک ووټ ورکوي بس مونږ به هم وایو چې د عمران خان ووټ شته ډېر دی غټه پارټي ده خو لیکن باقي مونږ د دوی نه نور مایوسه شو او د دوی نه مونږ هغه خبره پوه شو چې یاره دوی مونږ له عزت نه راکوي او مونږ د اټي پارټي چې خلک کوي د عزت له کوي انکو پښتو له کوي عزت له کوي چې ستا یو ځای کې عزت نه وي نو ته به ورسره څه دغه وکړې څه به ورسره کښېنې او څه به ورسره پارټي وکړي نو د دغې په وجه باندې ما هغه خبره دوی ټول خوی بي بدل شو ټول هر څه بدل شو هغه خبره دا هم پکې خلکو ته دغه وکړي چې یاره ما له څوک د پارټۍ دمکي نه راکوي دا نه کوي او ټیک ده بلکل غټه پارټي ده پی ټي آی هغه خبره غټه پارټي ده او دا خبره صحیح ده ولیکن مو خو دوی سره ما ورسره تقریبا 40 کاله دوی سره وویستل هغه خبره هلک وم او ګیره مې پکې سپینه کړه هم دوی سره را روان یم 40 سال ما دوی سره تیر کړه که نه د 40 سال په دغه کې ته دومره تا سره دغه نشته چې یاره دا زما یو زوړ ورکر دی یا زما یو زوړ دغه دی اولا کې د خپل وس مطابق به مې خپل منډه ترل او خدمت او له 100 روپو دغه به مې کړي او دوی له مې پې سړی پیدا کړي او دوی له مې پې وټ پیدا کړي که اوس باقي زمونږ د هغې دا نتیجه شوه چې زه ورغلم داسې څه کارونه و د کلي د دې ما د کلي کارونه و دغه د یو کار له ورغلم زما په هغه خبره یې سامانه ونه کړه بل له ورغلم بل له ورغلم 4-5 کارونه ورته مو ووې زما په وینا باندې دوی یو کار ونه کړ یو دم به زه پوه شوم چې بس مال عزت نه راکوي او دا خبره زما خبرې له ترجیح نه ورکوي
نو چې نه ورکې نو به د دغه اوس ما دا فیصله وکړه دې وخت کې سره د ټول خاندانه دا څومره زما قوم دی او دغه دی دا نو ما دې وخت کې دا فیصله وکړه چې زه تحریک انصاف پرېږدم او دې وخت کې زه هېڅ قسمه څه زما د پاټۍ ماټۍ څه دغه نشته خو دې وخت کې زه د تحریک انصاف نه استعفا ورکوم او بالکل بس خاموش کښېنم راتلونکي دغه دپاره به چې دی انشاءالله که خیر وي زه د خپل خاندان سره کښېنم او خپل یو پروګرام به سیټ کوو یو سلا مشوره به کوو او انشاءالله چې داسې کار به زه نه کوم چې زما د خاندان سره ټول زما په یو سلا ني یو مشوره ني انشاءالله بیا د هغې نه وروسته به یو خپل یو دغه سوچ کوو چې کومې پارټۍ کې هم دغه و هغې سره به دغه کوو ملګرتیا کوو